الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة محمد شروع کیگی صلی اللہ علیہ وسلم. تسمیت الکل باسم الجز. دا سورت فا مدینہ منورہ کی را نازل شوی دی او دیتا سورة القتال هم ویلی شی د جهاد حکم پاکی راغلی دی نو دا دی وجی سورة القتال ورطا هم ویلی شی. اللہ رب العزت فرمائی الذین حقا کسان کفرو چی کافران دی وسودو بندول کوي او بندول کوي یا بنشوی دی او بندول کوي عن سبیل الله دلار دا اللہ تعالینا اضل اعمالهم اللہ بزایا کی اعمال دیو دی چی سکئی اغب اللہ رب العزت زایا کی کم کسانو چې کفر اختیار کړی دی او غلطه لار اختیار کړی ده په غلطه لار باندې روان دي د الله ناشکري کوي د الله رب العزت نه انکار کوي نو الله رب العزت به الله عمل تباه او برباد کړي. الله دې بچ کړي. بیا الله فرمایي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یعنی عمل کوي د نیکه و امنو او ایمان راوړی دی بما په هغه څه باندې نزل چې نازل کړی شوی دی علی محمد سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خدا سے نازل دی و هو الحق و حال داری چې دا حق دی من ربهم د چا د جانبه د رب العزت د جانبه. قرآن پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خطابات شوي دي یا نوم اغستې شوي دي نو په نوم سره خطاب یو څلور ځایه شوي دي څلور ځایه صرف وما محمد الا رسول صلی الله علیه وسلم داسې محمد رسول الله وغیره څلور ځایه او په احمد سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو پیره چې دی نو څه شي خطاب شوی دی. احمد د ټول نزیات حمد ویونکی او محمد هغه ذات چې د هغه ډېره زیاته ستاینه شوي ډېر د صفتونو خاوند ذات. بما نزل علی محمد وهو الحق حال لري چې دا قرآن پاک حق دی من ربهم د چا د جانبه د الله رب العزت د جانبه. نو کوشش دا پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم چې تالی نو څومره چې القابات وي نو دا ښه ده. ادب په دې کې ډېر زیات دی چې د نوم په ځای د هغې لقب مبارک ذکر شي یا صفتي نومونه ذکر شي نو دې کې ډېر زیات ادب او احترام دې کې احترام پکار. کفر عنهم الله رب العزت فرمای د دې نتیجه به سره وځي چې دی ایمان راوړی دی او دی نیک اعمال کوي نو الله وی کفر عنهم اوبرجو د دوی سیئاتهم گناهونه د دوی چې کوم گناهونه کړی دي دا ورته معاف کو او الله رب العزت ورته بخنه وکي. الله دې پکې مونږ راوړي واصلح بالهم او اصلاح وکړو د دوی د حال د دې چې کوم حالت دی د دې بوله ظاهرا باطنا اصلاح وکړو او د دنیا او د آخرت په طرفونو سره بوله اصلاح وکړو د حالت. الله دې توفیق راکړي. بیا الله فرمایي ذالک دا ځکه بان الذین چې یقینا هغه کسان کفرو چې کافران دي اتبعوا الباطل هغې پیروي کړې د باطل. دا خو د مسلمانانو خبره وبره چې دغه مسلمانان دي ایمان راوړي دي بیا نیک اعمال کوي نو الله رب العزت فرمایي چې د دې د حالاتو به اصلاح وکم. الله رب العزت فرمایي دا ځکه چې یقینا هغه کسان چې هغه کافران دي چې څوک دي چې کافران دي اتبعوا الباطل دي پیروي کوي یا دي فرمانبرداري کوي تابعداري کوي د باطلو. وان الذين یقینا هغه کسان
آمنو چې ایمان نه راوړی دی اتبعوا الحق هغې اتباع کوي پیروي کوي د حق چې چا ایمان راوړی دی د څه پیروي کوي د حق نو چې دا ایمان یې راوړي او دی د باطلو پسې روان وي ایمان یې راوړي او دی ویښته د یورپ والا پشان د انډیا والا پشان جوړي ایمان یې راوړي او دی چې دی ګیره دا د هغه سټایلونه پکې مختلف جوړي او کله د یو پشان جوړي کله د بل پشان او ایمان یې راوړی دی جامې د بل چا پشان جوړي لاسونو ته بنګړي اچوي د هندوانو پشان دکه شان پنسې چې دی ځان پسې خپو کې راکاږي نو پوه شه چې ایمان یې کمزور دی چې دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت اعلی غوره مزیدار ښایسته نه ښکاري او دته د بل چا طریقه ښکلې ښکاري حالانکې د سنت دونه اعلی څیز دی چې ستا د دنیا او د آخرت خیال یې ساتلی دغه پنسې دي ستا چې دی په خپو کې راښکلي شي نو دا څښا کېږي دوړه هم ورځي او چې کله دې اوچتې کړې پنسې په سنتو باندې عمل هم وشو او ستا صفایي هم وشو الله یې توفیق راکړي دغه شان په هر عمل کې چې د بل چا اتباع کوي چې چا پسې رواني خدای دې کې که زمیندار پسې رواني او که مغرب پسې رواني که زمیندار پسې رواني او که چین پسې رواني او چې د چا هم تابعداري کوي که اهل هوای د خپلې خوښې کیسئ خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل څوک یې ځان نه ماډل او نمونه ګرځولي او د هغه طریقې راټینګه کړي په هر حساب سره تاسو وګورئ په یو ویښتو کې څومره خلک سټایلونه جوړي بیا به یو چې د ګیره کې څومره سټایلونه جوړي چېرته په معمولي شانتې اوږده چېرته دې ځای کې داسې چېرته پته نه لګي یا به یو د جامو کې خلک څومره لوبې کوي نو چې بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف یې کوي نو دا چې دی دا ایمان کمزوري د الله دې د نیکۍ توفیق راکړي الله رب العزت فرمای وان الذين یقینا هغه کسان امنو چې ایمان راوړي اتبعوا الحق دي تابعداري کوي د حق من ربهم چې د رب د جانب نه دي کذالک هم دکشان یضرب الله بیانوي الله رب العزت للناس خلق ته امثالهم مثالونه دي ته دا مثالونه بیانوي بار بار تذکیر ورته کیږي د دې لپاره چې دې په خبره پوه شي دې سم شي چې الله رب العزت د عذاب نه د الله د عذاب نه بچي الله دې بچي نو اوس فرمایي الله رب العزت فاذا لقيتم الذين هم کی سورتونو نو ټول د الله د وحدانیت درسو د توحید درسو اوس د مدنی سورتونه دي په دې کې به د جهاد حکم وینو الله فرمایي فاذا لقيتم الذين بس هر کله چې تاسو ملاقات کوئ د هغه کسانو سره ملو شي یعنی جنگ کوئ د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي فضرب الرقاب نو وی واخې په دې سټونو باندې په جنگ کې کمزوري مې اختیاروي په جنگ کې بیا خو مضبوط وه ښه په ضرب الرقاب نو وی وه د هوی سټونه په سټونو باندې وه بیا الله رب العزت فرمایي حتی تر دې پورې اذا اسخنتموهم چې د دې ډېرې وینې توی شي فشدوا الوثاق نو بیا مضبوط کړئ د دوی قیدیان وینې ملخې ډېره توی کې ځکه چې دا الله نه مني د الله محبوب صلی الله علیه وسلم نه مني او دا خو نه مني ورسره مقابله د دې نظام کوي دا پکې غټه خبره ده دا خو هم نه مني خو خبره په دغه کې نه ده ورسره مقابله د دې نظام کوي د الله د نظام نو بیا داسې وخی الله وایي چې ښه خونریزي وکړي فشد الوثاق او چې کوم پاتې شي دا ولا مضبوط قیدیان کې وی تړی مضبوط فاما منم نو بس بیا خو یا احسان وکړئ بعد وروستو د دې نه احسانا یې پرېږدې لکه شان یې پرېږدې نو لکې به روب دا به هم وي او دا به هم وي چې هلکه دغه داسې ورته مسلمانان خو چې دی خو هېڅ بیسه قتلول نه کوي وغیره نو واما فداء او یا چې دی نو څوک یا دې پیسې واخلې تاوان تې واخلې یا دې تاوان واخلې حتی تر دې پورې تدع الحرب چې ودرېږي دا جنګ چې کېدي دا جنګ اوزاره خپل اوزار لره
چې دا جنگ خپل اوزار کېږدي، یعنی دا جنگ چې دی دا څه وشي دا ختم شي، تر هغې پورې دا کیسه وکړي ذالک دا ځکه، او چې کله دغه جنگ ختم شي نو بیا هم معاهدې دي، مختلفې طریقې دي. ذالک دا ځکه ولا په دې سبب باندې چې دا جنگ ودرېږي، یعنی ولو یشاء الله، او که چېرته خوښه د الله رب العزت وي نو لن تصور منهم، نو ضرور به انتقام اخیستی و د دویونه. که د الله خوښه وي نو د دونه دغه ته به حاجت نه و چې دا دونه اوږد مهلتونه ورکوي، بس الله به د انتقام اخیستی و، یا به چې دی په خپله دې اخیستی و، آسماني عذاب به یې پرې راوستی و، یا به په ځان مسلط کړی و. دا د ټولو نه سخت عذاب دی، لکه دغه کاکاګانې چې په ځان مسلط کړي ځان وی لګیایي، او یا چې دی بل به یې پرې مسلط کړي و، نو دغه عذاب دی الله هم دې بچ کړي. نو الله رب العزت فرمایي که چېرته خوښه د الله تعالی وي نو خامخا به انتقام اخیستی و هم د دیونه، ولکن لیبلو، لیکن الله رب العزت ازمیخت کوي، ازمای بعضکم ځنې ستاسو ببعض په ځنو سره، والذین او هغه کسان قتلوا چې قتل کړي شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، فلن یضل اعمالهم، نو الله به نه ضایع کوي اعمال د دوی. هلته خو چې کوم کسانو کفر کو په غلطه لار خطا نو الله یې عمل ضایع کوي، محوه کوي، باطلۍ اگر که په خیر ښېګړې بلا کارونه کوي، خو بنیادي څیز ورسره نشته چې هغه څه شی دی؟ ایمان دی. او دلته الله فرمایي چې کوم دا په حق لار کې چې دی شهید شو نو فلن یضل اعمالهم، بس هرگز به الله ضایع نه کړي د دوی څه اعمال. سیهدیهم زر چې وبښایي دوی ته سمه لار، ویصلح بالهم او درست به کړي حالت د دوی، حالت پم والله حال به درست کی خواه، الله رب العزت به په سمه لار هم روان کی، په مزیدار جنتی لار باندې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی، دا شهید وینه چې دی دا لازمه کې ته نه وي رسېدلې چې الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کړي وي. دکه شان د بعضې شهداو چې دی د هغې ارواح الله رب العزت په خپله باندې اخلي، او د شهید چې دی د هغه وینه چې ده دا به د یعنی د قیامت په ورځ باندې به دغه د خپلو وینو سره په دغه حالت کې به راځي د قیامت میدان کې، دا به هم تللی شي. د دې وجې کتابونو مسله ده د یو کس په میدان جنگ کې شهید شو، په میدان جنگ کې چې د هلته نه ونه خوځولی شو نو د دکه جامو سره به بیا دفن کړي. سیهدیهم زر دی چې برابر بکی دیو لرا، ویصلح بالهم و درست بکی حال د دیو، ویدخلهم الجنت او داخل بکری دیو لرا جنت تا عرفها چې د خودلی دی الله رب العزت ها دغه جنت لرا لهم دیو تا چې الله رب العزت داخل بکری جنت تا، هغه جنت تا چې الله رب العزت خودلی دی دیو تا. نو چې شهید کیږي کم ټیم باندې نو الله رب العزت ورته خپل مقام وښایي په جنت کې، الله دې را نصیب کړي. دکه شان د آیات الکرسی متعلق هم راځي چې څوک یې قضا کوي نه هر مونځ پسې وایي نو الله رب العزت به تر هغه پورې د له وفات نه راولي تر څو پورې چې دی خپل مقام په جنت کې دلی نه وي. الله دې توفیق راکړي.